السلام علیکم مینوالو، امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ به وئ. عزتمنو، پرون په کیسه خوانۍ په بازار کې په جومات کې عزتمنو دغه شانتې ځانمرګې شوی و چې عزتمنو د هغې سی سی ټي وي کیمرې ټول حقیقت راښکاره کړو مینوالو چې دغه کې څلور کسانو چې دغه د چې کوم کسانو عزتمنو فایرنګ کړی هغه تښتېدلي دي او دوو کسانو عزتمنو ځانمرګې کړی دی. راځئ مینوالو چې دا جومات ته څنګه دننه شوي دی، تاسو په خپله باندې دغه ټول حقیقت په دې ویډیو کې وګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسېږي. د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته د یادګي نه وکړم، تاسو کو چینل زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ، چینل هم نوي سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ. پاک او سره د ټالۍ نشان ووهه چې ښایي یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. عزتمنو، د جمعې په ورځ باندې دغه پېښور په کیسهخانۍ په بازار کې په جومات کې عزتمنو دلته ځانمرګې شوي وو چې دغه ځانمرګو کسانو عزتمنو راول یعنې فایرنګ کړی دی چې د څنګه په دغه مسجد ته دننه کېدل په پولیس والي باندې ډزې کړي دي، څنګه هغه پولیس والا پکې عزتمنو شهید شوی. هغې نه بعد عزتمنو دغه ځانمرګې دننه جومات ته ورغلی دی. اول د ځانمرګې نه مخکې ډزې کړي دي چې کوم یو د جومات امام دی هغه یې شهید کړی دی. د هغې نه بعد عزتمنو بیا یې ځانمرګې کړی دی چې په جومات کې څومره خلک وو عزتمنو ټول یې زخمي کړي او شهیدان کړي وو. عزتمنو دا هلته سی سی ټي وي کیمرې هم ټول حقیقت اخیستی دی او خلکو به یې کېدن هغه سی سی ټي وي کیمرې ځای په ځای باندې شریک کړي چې دا کسان چې ته کې څوک پیژني او چاته د ده مور او پلار هم میلاو شي، نو باید چې د دې دغه د قاتل د مور او د پلار نه دې د دې انصاف غوښتنه وکړي. ولې تاسو خپل بچو ته داسې تربیت ورکوئ چې داسې غلط کارونه کوي او خلک وجني؟ عزتمنو، دا کوم کسانو چې فایرنګ کړی دی د دې نه مخکې هغه عزتمنو تښتېدلي دي، هغوی په تېښته کې کامیاب شوي. عزتمنو، څوک چې داسې کارونه کوي الله تعالی دې په خپله نوس نابود کړي. موږ د عزتمنو تر نن ورځې معلومات د دې ځای پورې د نوي معلومات دپاره د سهار زموږ د سوپر کلیک چینل د سهار سبسکرایب کړئ، پاک او سره د ټالۍ نشان ووهئ چې ښایي یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.